أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخي آياتونو کی الله جل مجده عیسی علیہ السلام د اسمان ته د خطو د خېجولو تذکره فرمایلا او الله جل شانه دا يهود سازشونه بچ کو او الله جل شانه سره د روح او د بدن دا ژوندې جا اسمان ته هغه خېجولو. نو الله جل شانه فرمایي کوم خلق چې د عیسی علی السلام قتل پسې شو او مختلف قسمه سازشونه کول، مختلف قسمه حق استعمالول، حکومت وخت او تلمسول او د قشان قسم بدنامه په لګولې. نو الله جل شانه فرمایي فاما الذين كفروا فسا خلق چې کفر کړی دی فاعذبهم عذابا الیما، هغه خلق چې کافرانو نو فاعذبهم عذابا الیما سبب دې عذاب وقوم عذابا شدیدا سخت عذاب فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې. د دنیا عذاب بلازن لیا ذلت او رسوایی او نحوست قسم عذابونه به الله پاک راولي. نو آخرت کې کله مړ شي آخرت هغه سزاګن لبسان لیا وما لهم او نوی د دې لپاره من ناصرین سوک امدادیان. اس سوک امدادیان د الله عذاب ته اس سوک نټینګي په دنیا کې راځي نو انسان خپل وس اختیار شته خدای الله د عذاب مخه ته یو شی نشټینګي دی. الله وبروسته په ګناه او په سوات مختلفو علاقو باندې چې مقابله وکړه، زلزلې مخه الله پاک راوسته چې مقابله وکړه، تندرونه الله پاک راوصل چې مقابله وکړه. د الله د عذاب مقابله په دنیا کې داس یو انسان داس یو قوت نه پیدا شوی چې هغه د الله د عذاب هغه مقابله وکړي او په آخرت کې بالکل بے وسه شي انسان نشي. انسان واسدار د سن شکر شي بے وسه شي او حالت بسوږي. ځکه الله فرمایي وما لهم او نبي دې پر من ناصرين اسوک امدادي. واما الذين امنوا وعملوا الصالحات اوس په په مقابله کې چې کوم خلق خو د عیسی علی السلام ملګرتیا کړی دا او داغه پیروکارو انجیل باندې ایمان او په اتباع کې پاتې شو د عیسی علی السلام، نو الله هغه ته خوشخبری او بشارت دی دا غوې د پاره. واما الذين امنوا اخر چې ایمان ولدي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کړی دي نو فيوفيهم الله په دې ډول اجورهم بدلی دي. کم اعمال کې مسخت په دنیا کې د ایمان د تقاضې لاندې د ایمان د تقاضو د وجه نه وړیا الله پاک ولا پورا اجر ثواب او بدلی ورکړي. په دنیا کې د څومره سخت په مؤمنانو تیریږي مسلمانانو باندې په هر زمانه کې نو د خلکو پیړو سيزي چې دې سخت دي هه په پسې کوي هه په وتا کوي چې غریب داسې او غریب تباہ شو، غریب مشقتونه وکړو، غریب داسې شو، خلک په موټر لارو کې ګرځي د دې شان ګرځي. او مؤمن خو چونکه الله پاک پیدا کړی آخرت لدی دنیا له الله پیدا کړی مؤمن نه دی. یا دې وجنا مؤمن چې کله ایمان ولې هغه چته دنیا لذتونو ته د دنیا خواهشاتو ته د دنیا سازو سنگار ته نه خوشالي بلکې دغه مد نظر او دغه په ذهن او سوچ کې به همیشه د الله د دین باندې د عمل کولو فکرې د ثوابونو ګټلو فکر وي او د اعمال محفوظ کولو فکر وي. نو دغه شان ایمان ولته الله جل شانه هغه بشارت او خوشخبری ورکړي چې خلق کما خلق دي چې په حقيقي معنی کې ایمان وروړي دي او اعمال صالحه کړي دي. اعمال صالحه هغه دادي
چې تمام دینی امور دا ثم دینی کارونه ټول اعمال صالحه دي هغه کو خپل مسلمان ورته پړون تندی باندې قتل ولي نه دي بلا کې یو زویسي پروت څوک کیندګ کوئی هغه لږه کول ولي نه دي د مسلمان د عزتنا د مسلمان دا ذاتنا خله بندول دم دین دی او سره 15 وخت مونږ کې غوړل چې کوم د جمعه ته مازوزین بس غیبت باندې شروع کی غوخه شړل شروع کی یو خو یو غټل بل فبیلا بل کولټه نقصان ډبل وکړو دغه غیبت چې کوم ګناه ده نو غټي غویا ده نو یو خو 15 وخت مونږ کی او امام بس امامتي وکي بل خو باغلا شي نو په خلکو باندې تهمتونه لګي زنانو باندې تهمتونه لګي لکه خزدا سره ټینګي خزدا سره نو دا ټول سدي دا ځل اعمال بربادول دي نو مؤمن شان بدانی مؤمن ما اعمال محفوظ ساتي او کم سيزونه د سدي چې هغه اعمال بربادي د اغینه بزان ساتي د اغینه خپل بند ساتي د اغینه لاس خپل بند ساتي د اغینه مسترګ بند ساتي د اغینه خپل بند ساتي د اغینه غوږونه بند ساتي نو عامل الصالحات او نیک اعمال کوي نو نیک اعمال ګورم به شرط دا چې هغه اخلاص سره نیک اعمال مز نیک اعمال چې اخلاص پکې نه غولټه وبال لې قرآن کریم تلاوت نیک عمل لې او چې ریا په خاطر کې او دنیوي مقصد د پاره کې نو بیا ګوره دا نیک عمل چې کوم الټه وبال لې دا شان جمعه کې سړی چنده ورغی بل یو نیک کار کوي هر عمل چې په جمعه کې کوي خو چې اخلاص پکې نه الله تعالی به قبول نه دی ځکه اخلاص کو د اعمالو لپاره منی لازم سیز دی چې دا پکې نه نو قبولیت چته نشي راځي په عمل باندې او دویم شرط دا دی چې هغه د قران او سنت مطابق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل مطابق وي د صحابه کرامو د اعمال مطابق وي چې صحابه کرام یو کار کړی دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام کړی دی یا اجازه ورکړی دی صحابه یا نبی علیه الصلاه والسلام یا په خیر القرون کې شوی دی او د خیر القرون خلق په کم دی هغه نه دی کړی نو تاسو اعمال قابل قبول دي دا موافق دي د قران او د سنت نو چې کوم اعمال دسي چې د قران او سنت موافق نه نه قابل قبول نه لکه خلک مړو پسې ختمونه کوي نو ختم خو خصيص دی ختم بد سیز نه دی قران کریم تلاوت بد سیز نه دی او چون کې دا عمل د قران او سنت خلاف دی او بل دا چې دا رواجی خلک کوي قوم نه کو دیک مې په نه کو طالبان مې راونه اصل سپاغې مې راغونډې نه به خلک رسوي نو څنګه دې کې کوم اخلاص نشته نه پکې اخلاص ته نه د قران او سنت مطابق دی نه داسې ختمونه ثوابونه غوړمړو نه رسي دا شان ځان الله راغونډ شي الګا سګو ختم کو راغونډ شي دې سپاغې چې له وځو نو ځیناسي صبر کوي او ته سپاغې لاس کې نیولي الګا غیر سبق نوځي نو دا خصو دا ختمونه چې کوم زوم په دې کوونو کې عموما دا د ریا نه خالینی اخلاص باندې نه مخه مغتی پکې چاته وای چاته ونه وای او بیا پکې دا ټوټېګانی او دا لواګانی او دا قسم جامېګانی او قسم لږه پکې روان نو دا ټول د شریعت مخالف څه دي نو داسې اعمال الله پاک بالکل نه قبلي داسې ختمونه الله پاک نه قبلي ثواب نه کیږي نو طریقه غلطه ده دا ختم بهترینه طریقه ده چې په خپل لګیا شه قران کریم وایا په دوی لنه د غسل یو جوړ دستا سره دستا په لوی عیب د چې د قران نه دی ویل خلک راغونه خپل کوړه نو په خپل باندې چې کوم اخلاص بنده کی نه بل چا کې بیا بني د دې وجنه روزانه په حساب باندې قران کریم تلاوت په کور کې مستقل پکار دی یو حدیث کې راغلی مفهوم دی تاسو خپل کورونه مقبره مو جوړوي تلاوت پکې کوي کم کوم چې تلاوت نه کیږي په منزله د پشان د مقبره دی د قبرستان د شوازونه پکې شاخي جنہ بالکل خاموشي پکې د دې وجه په خپل باندې د ختمونو اهتمام پکې ټول زیات اخلاص پرله کې په خپل باندې ځان ته کم مطلب د پاره کې بچی دی نو دریم شرط دا دی چې قرآن او سنت په دې مطابق وي او چې دا شرطونه پکې نه
نو داسې عمل نه عمل صالح ته نه قابل قبول دی. د دې وجه نه ثم ایمان پس راغلی د قران کریم کې زې په ځای باندې عمل الصالحات ویل دي. عمل الصالحات کې د شرطونه معتبر دي په هر څه کې بلګي وسره. نو چې نیک عمل هم کړی دی د ریا نه ساتل دی د قران او سنت مطابق هم دی نو داسې عمل قابل قبول دی. نو چې کله قابل قبول شي نو بیا خو بدله چې کوم نه وکول پکاري ایواز او جزاء وکول پکاري اجر وکول پکاري نو فيوفيهم اجورهم فيوفيهم نو پورا ورکړي دوی ته الله پاک اجورهم بدلی دي. والله لا يحب الظالمين الله پاک ظالمان نه خوښي. کم خلک چې نیک عمل نه کوي د انبیاء مقابله ته راوځي د قران او سنت مقابله کې را پیدا شي د قران او سنت مقابله کوي نو داسې خلک ظالمان دي. دغه د عمل صالحات او د مؤمن په مقابله کې چې راوځي نه نیک عمل کې نه مؤمن یا د الله دشمنی د الله دینم دشمنی نیک عمل نه پخپله کوي بلکې مخالفت کوي. الله پاک دې په مقابله کې ذکر کړو چې والله لا يحب الظالمين. ذالک ندلوه علیک من الآیات والذکر الحکیم. ذالک دغه آیاتونه دا چې کوم د عیسی علی السلام د تذکرہ ده د مریم علی السلام تذکرہ وا د زکریا علی السلام واقعا وا نو دغه آیاتونه نتلوه علیک مولولو پتا باندې آیاته معنا ده چې ذالک دغه نتلوه علیک تلاوت کوم پتا باندې من الآیات د آیاتونه والذکر الحکیم او د نصیحت حکیم د حکمت نه ډک والا د حکمت نه ډک نصیحت اوم پتا باندې مونږ تلاوت کوو او ذکر کوو. غوسه چا کیا کلی بچا وتا نو چې عیسی علی السلام نعوذ بالله د الله زوی دی یا ثالث ثلاثه دی په دغه خدایان کې یو خدای چې تم نو ویا چې دوم آیاتونه او دا دوم واقعات الله پاک ذکر کړو مدینه پس په بنده شک او شبهه پاتې شي چې عیسی علی السلام مخلوق وا مریم علی السلام هم مخلوق وا دین خدایان وا او نه نعوذ بالله نه خدای اولاد وا نه نعوذ بالله نه خدای خزوا نه نعوذ بالله چې کوم نه د خدای ول په خدای تو کی سوا سره وا بلکې دا مخلوق ځاله محتاج بولو. الله جل شانه دې وجه فرمایي چې وذکر الحکیم او نصیحت دک د حکمتنا. ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم. دې يهودو دې نصارو بداوي چې عیسی علی السلام ګور د الله ذکر زوی دی چې دې په پلا پیدا و نو چې په پلا پیدا و پلا نو پلا څه شولې نه پته لګی کنه چې عیسی علی السلام الله زوی د پلا نعوذ بالله الله دې کنه. الله جل شانه فرمایي چې څه قام علی ان مثل عیسی مثل عیسی علیہ السلام عند الله تعالی په نسبت دی کما مثل آدم بشان د آدم دی چې تاسو عیسی علیہ السلام ابن الله تعالی زوی وایي نو آدم علیہ السلام خو بیا ډیر اولاد په دې باندې هغه ابن الله وایي الله زوی ته وایي ځکه چې هغه مو نه پلا نه مو او نه پلا بیا هغه تم نسبت کوي چې هغه الله زوی نعوذ بالله نو دا مقلتوب خبره دي. نو دې ته ویل چې تشبیه الغریب بالاغرب دا تشبیه د ناشنا ده چې الله تعالی په پلا پیدا کړو په ډیر ناشنا سره چې نه مور نه پلا آدم علیه السلام نو کما مثال آدم پشان د آدم علیه السلام د مثال خلقه الله پیدا کړو دی من تراب جوړ کړو دی من تراب تخوغنا تفسیر لیکلي الله پاک دا جوسه د خوغنا جوړه کړه سلويخ کاله د جنت په دروازه کې پراته و بیا سلويخ کاله پس پک الله پاک روح واچولو ثم قال له بیا سلويخ کاله پس کوم نه قال او له الله پاک دی جوسه تا کن شا انسان شا نو فیکون نو هغه انسان شو. نو عیسی علیہ السلام الله زوی ویل دا خو تاسو عجیب خبره کوي دا دی وجه ته چې په پلا پیدا دی نو الله پاک آدم علیہ السلام به مو په پلا پیدا کړو نو بیا غته خو په طریقې اولو وای نو دا څنګه الحق دا چې ما کوم بیان تاسو توقع چې عیسی علیہ السلام د الله چې کوم دی پیغمبر دی د الله زوی نه دی الہ نه دی مریم علیہ السلام مخلوق دی او محتاج ده عیسی علیہ السلام مو دا نور انبیاء کرام دا ټول مخلوق هوا نو دا حق دی دا چې ما کوم بیان تاسو ته وکړل الله پاک فرمایي الحق دا حق دی او دا سه حق دی چې مې رب کا د جانب د رب ستانه دی
فلا تكن من الممترين. نو نبی علیہ السلام تعالی پاک فرمایي ته مکیګه د شکونکو نه خدا نجران والا نصارا غلي دي او تاسو مباهله یا مناظره یا بحث تذکرہ تاسو رغي نو پدې باندې غو دوکا نشي د دې په خبرو چالو باندې دوکا نشي دغه چې ما ته بیان وکړو دغه حق بیانو دغه حقیقت حال لې نو فلا تكن بس مکیګه من الممترین تشکونکو نه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وعملا متقبلا وصلى الله تعالى على خير محمد وآله وصحبه.